بسم الله الرحمن الرحیم. د سورة الحشر په اخر کې چې کوم درې آیاتونه دي د هغې فضیلت. فضل خواتیم سورة الحشر عن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملكا يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. نبی علیه السلام فرمایي وی څوک چې د سورة الحشر چې په 28مه سپاره کې ده 2 نمبر سورت اخیری 3 آیاتونه دي، څوک دا ولولي الله جل جلاله به د ده لپاره په دغه ورځ کې چې څوک یې د سارې ولولي الله جل جلاله د لپاره او یا فرشتي چې دي او یا زره فرشتي د لپاره مقرر کړي او د باندې رحمتونه چې دي نه دا رالیږي تر دې پورې چې ماښام شي. او نبی علیه السلام فرمایي که څوک په دې ورځ کې مړ شو نو دله به الله جل جلاله مرګ د شهادت ورکوي، او څوک چې د ماښامې ووایي نو د ساره پورې فرشتې الله مقرر کړي وي د قرنګې رحمتونه چې دي نو دا په ده باندې نازلیږي. الله یې په دې خبرو باندې موږ له او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.